بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في البئر. دا فصل له په بیان د کوی د اوبو په مسلو کې مليسي تر وسه دا بیان شوی چې اوبه قلیل وي او غیر جاری وي نجاست پکې وغورځيږي نو نجس کیږي. نو سوال لري دغه حکم به د کوی وي ځکه هغه هم غیر جاری وبي هغه هم قلیلی نو ویناغي کې لک تفصیل له بیانوي ځکه ولا مستقل فصل هم کې خودلو. د فصل کې مجموعي تور اته مسائل بیانې کې یو نجاست چې بوکی کوي کې وغورځيږي څه حکم به دویم کلګ نجاست فی هغه مقدار څومره دی یعنی هغه عفو دی کویا به ور سره نه پلیتیږي نه نجس کیږي. او دریم د مرغو ډک او د سماته چې بګو غورځيږي دا غیبه څه حکم وی. څلورم ماکول اللحم حیواناتو بول چی تشبول دا بګو غورځيږي. پنځم حیوان چې کوی کې مړ شي. شپږم چې حیوان پړسېدلې رجېدلې می وم نمبر هغه کویا چې چیندار وی او اتم نمبر عدم علم وقوع الحيوان في البئر چې کوي کې حیوان کله لویدلې څو ورځې د څو ورځو شپو منځونه واپس کوو راځي جی. اوله مسله وقوع النجاسه في البئر چې نجاست کوي کې وغورځيږي. نو مسله دا ده چې کویا دا هم مای قلیلی دی او غیر جاری دی نو دې کې نجاست وغورځيږي نو کویا ور سره ناپاک کیږي. او به د پاکوالی طریقه بدایي چې بس ټولي وب تر وباسونو نو چې کلم ټولي وب رويستل کنه نو کویا کم دیوالو ندي کم یخې دي کم ډول له ټول پاک شو الګ څنګه پاک شو او به نجسي دي چې تر وباسي هغه خامخار اطراف سره لګیدلی آیخ سره بلګیدلی ډول سره بلګیدلی بوکه چو دوای نو پکار د چې پاکي وینځي او وینځلي ممکنم ندي پوینه شولې په بهرحال پکار د چې پاک وینځل شاله به پاکي نو جوابدار چې نه بس پاکيږي استحسان بالضرورت یادم شي کنه استحسان تعریف موږ څه کړو هغه دلیل ته ویل کېږي چې کوم د قیاس جلی مخالف وي دا سیوا او به څو صورتونو څلور استحسان بالاثر استحسان بالاجماع هغه ته ویل کېږي استحسان بالتعامل هم بالعرف هم. او دریم نمبر د استحسان بالضرورت او څلورم نمبر استحسان بقياس الخفي. نظم خبره د دریم کې استحسان بالضرورت الته وسامي کې ول عمده مثال ذکر کړي چې لکه کویا پاکول شي اوس پاکول ګران دي یو پیره پاکه کوم بمانه پاکه هغه به پلیتی دی بزن سبیر څنګه کی به چینځي بلاندې غورځيږي هغه به ارس پلیتی به نه بکیږي نو استحسان بالضرورت په جمنګ ویل قياس پرې دی وصبر وباسي بس کویا پاک شو ورسېدلې پی او ته وګورئ. واذا وقعت في البئر اول بدا کر کے نجاست بروباسي کا واذا وقعت في البئر نجاست کله چې واقع شي بکوي کې نجاست نزحت وبوت رسل کیږي خداغه صورت کې چې لس پلس کویا نه ښه زګ به همای کثیر دي نجاست سره نجس کیږي نه وکانه نزح ما فيها او وبا ویستل دا غوبوکم چې بدی کوي کې دي من دما بیان کوي یعنی وبا طهارت الله دا بد طهارت شي د بارد کوي د نجاست نه طهارت شي باجماع السلف بدی بند الصحابه د سلف او اجماع دا ومسائل البئر مبنيه على اتباع الاثار او مسائل د کویا دا بنا دي په اتباع د آثار باندې دون القياس قياس ته بنګوري کني نه پاکيږي. خیات سطیفه القدیر کې دي چې دغه شان صورت کې چې استحسان په مقابله د قیاس کې راشي نو د قیاس نه مراد هغه قیاس نه چې هغه کې څلور ارکانی مقیس علیه او حکم او علت مشترکه بلکې د قیاس نه مراد قاعده وی نه قاعده پرې ده به دا مسله ختم شوله لاندې لیکلي بنظم نمبر هاشه کې تاسو ګورئ کنه القياس إذا ورد في مقابلة الاستحسان يراد به القاعدة المعهودة في الشر كان منصوصي وكم مستنبت إذا من قياس كبيري بدو قسمي مخير عزيزي
دویم مسله وقوع د نجاست چې کوم عفو دی تاسو لږ وګورئ که کویا کې نجاست وغورځېږي او لږ وي نو بس به عفو دی خو کم یو نجاست دغې بیان کوو که ګورئ جي مسله دا کړې ده چې کله پچه یا دوه پچې د چیلۍ د ګډې د اوښ دا کوی کې وغورځېږي نو قیاس خدا دی چې اوبه قلیل دي او غیر جاری دي ګویا دي ناپاک شي خو به هم نه ناپاک کیږي او وجه علماء ویل چې مسائل کوي دا بنا په قیاس نه دي بقاعده په چا باندې بنا دي په آثار او آثار داري چې بس پاک دي او کني خو خنو استحسان به ضرورت دي ځکه هر په کوي ته خامخا بچنی ملويږي خاص کر د بیابان کم کویان وی چال تا غړي بزي چریږي پچ کوي هواګانو سره غبي کوي دلويږي نو کته چې دا وبنجسي دي خلک په دشتو کې روان وي څه بس کی رسي استحسان به ضرورت دي وګورئ فإن وقعت فيها بارة کشر واقع شي بوکی کی و بچا او بارتان یا دو بچي من بار الابل وی او الغنم وی لم تفسد الماء وبنفاسد استحسانا والقياس قاعده دادا ان تفسدوا چې فاسدي دي کی لوقوع النجاسه في الماء القليل ځکه نجاست په ماء قليل کې ولویدلو تاسو ټول به خبره پوه شولې اوس کویا د کوم ځای مراد دی نو خپل دلته وی کویا نه مراد د دشت ولا کویا دی وجه الاستحسان وجه د استحسان دادا چن ابار الفلوات کویان د دشت چي دي هغه د بارام د ورسر نه چې نجاست ورزيدو نه معنی جوړ شي او ما ویل سروي چی دا اگر چا بیره چریږي را چریږي پچی کوي نبه دغه بچا اوا یا ابو سره باران ابو سره د غورځيږي ليست لها رؤوس حاجزه غیر بار سرونه نه چې معنی جوړ شي د پچو د پاره چې بندي کی والمواشي سروي چی تبعرو دا پچی کوي حولها چاپیره داغي فتلقي الريح فيها دغه پچی غورځي هوا په دغه کوي کی نو اس کمنګ وایو کو یا نجست نه دي کې خو به خلکو ته zarar ده نو فجعل القليل وفا نو قليل د عفو وګرځیدل للضرورت د وجد ضرورتنا نو الضرورات تبيح المحظورات ما ویل غمادي بلګو شپاړه ولا سمینه کا الامر شپاړه سمینه الامر اذا ضاق وصلت امر تنگ شوخه بس اتسع حکم کې اسانتیا راولي المشقه تجلب التيسير مشقت ده اسانتیا راولي او دغه شان لا ضرر ولا ضرار اسلام کې ضرر او ضرار نشته خو ضرر ده الضرر يزال نور لسم ماده ده ضرر بزیل کې ودل ضرر ده الضرورات تبيح المحظورات شلم ماده ده پوه شوي به خدا دا ډيري پچی چي دي هغه ګورو غرزي کې به ناپاک ولی ډيري پچی چي دي کنه دا غینه بچ کېدل کې څه مشکل نشته غینه بچ کېدل هغه هم تور ډیر نور غرزيږي نو هغه کې څه ضرورت نشته ده الضروره تقدر بقدرها وګورئ ولا ضرورت فی الكثير کثیر کی ضرورت نشته هغه بنجس کی سر نجس کی وصل اکبر وګورئ سوال دا دی تاسو خو مثلا باندې پوهیږئ کنه ما به خټوله خلاصه ونه ویل خمه ونه کړه کنه پوهیږئ په ور مثلا دا وکړل چې کوی کې نجاست او غرزيږي دا ولا مسله وا نو بته ټوله روبه صدا کویام پاک شو چې کویا کې رسي او ډول اغټولر څه پاک شو خشوي وکنه دیمه مثلا وکړل چې کوی کې نجاست او کوی کې پچ او غرزيږي د حیواناتو لګي وینو بس کویا نه ناپاک کیږي او ډيري وی ناپاک کیږي نجس کیږي دا سیدا دغه دوه مسلې او سوال ډيري کمی دی او لګي کمی دی دي کې مختلف رائے دي لاندې لیکل شوی چا ویلي دي چې کله د کوی دا کمی وبچ دي کنه سطح چې دا سطح دومره پچ ورو غرزیدلې چې څلوري سي کې څلوري سي د څلورم نه زیاتې دي به ډيري دی او کده دي نه کمی به کمی دي او څوک چې د نسب نه زیاتې شي به ډيري دي او څوک چې کل کویا باندې دا کویا د سطح د بټوله په پچوړه کې شي به ډيري دی او کده نه کمی به کمی دي تاسو ګورئ او دلته کتاب کې وایي کوم دی چې ډېری کمی دی ډېری چې څوک د نظر وکي مبتلا به ورتلان دی وګوري او د ډېری ښکار شي بس ډېری دي او کغه ته کمی ښکار شي بس کمی دي دا نور خبره ټیک نه دی رب او دا امام ابراهيم الله عادت دار علامه شامی وایخه چې کله دغه شنی صورت پیش راشي او غي کې تقدیر ته ضرورت وي اندازه لګولو ته
چې دا ډیر دی او دا کم دی نه بدی کې به عدد مقدار په دې له اعتبار نه بلکې دا څوک چې مبتلا به دي د رائے له اعتبار ور کوي نه څوک چې مبتلا به دي بوکور کته کوي دی ته وګوري هغه ډیر ښکاری پچی کلهږي ښکاری کو ډیر ښکاری شي او بنجس یو کته لګي ښکاری شي پاک دي نور ته خلکو د څنګه ښکاری پرې دا ته څنګه ښکاری ودا خبره ده وګوري وهو ما دا اغری یستكثره الناظر الیه چې زیتی غنی نظر کون کې دی تا دای زیتی یستكثره چې زیتی غنی دغه پچی ناظر کم ناظر کم چې الیه دی ته وګوري فی المرویه نبی حنیفه رحم الله وعليه الاعتماد هم بدیمانی اعتماد بلان دی لیکلی احتراز اما قیل ان الكثير ان ياخذ ثلث الماء دوبو درې مې سونی سي دا مانو ویلې اياخذ ربع وجه څلور مې سونی سي وقيل شاويلي اكثره نسب نزيد شي بس شاويلي ټول ونيسي وقيل چاله دم ویلې دي نګور ما چې کوم ته بیان کړي وغه صحیح نه لګي حدثي وای یو را اداره چی سلس د اوبو دا پټکی دویم ربع پټکی او دریم نمبر د نسب نزيد او څلورم نمبر ټول کو یا پټکی او پنځم نمبر چکلم بو کرو باسی بسی په چخه مخه بکی دا ډیری دی او چکل بکی او کله بکی نه بس به کمی دي خدا غرای راجح هوا وعليه الاعتماد واستعميمات واوري لك قصص زين کی متن کی پچ بیان وکړل او خو د بزی معلومیږي کشخوان وروغ ورزيږي دغه او میخي نو غي معلومیږي نجس کیږي به وینا تعمیمات واوري ولا فرق بين الرطب واليابس دا پچ کلم دی یو وچي دوړ یو حکم دی والصحيح والمنكسر کی پاک روغ یو کو متشوي یو حکم دی والروث والخثاء او کله فرس روسوي والخثاء او کده غوا میخي سټي والبار او کپچي د اوخه او د چيلي نو بس بهرحال نه نجس کیږي یعنی حکم یو دی سی وایا وجه لان الضروره تشمل الكل ځکه ضرورت ټول ته شامل له ما تشمله الضروره کوم شي چې ضرورت شامل وي هغه ته بعفم شاملینو پوه شولې به دا خبره مکلله لاندې لیکلي وذكر الحاكم الشهيد في كتاب الاشاره فقال ان كان رطبا کدا په چلم دی به نجس کوي او کوچي بین نجس کوي او چا ویلي چې ما ته کنه ما ته به نجس کوي او چې روغي به نه ځکه چې روغي به دا خبره یې سچې دي کې چکنه هټي وبزان سره نجس کوي او کما ته شی به دن نه څه خوې نه بګي هغه نجس کوي په دغه اعتبار نشته تاسو پیږي وفي شات تبع وسط بل صورت واوري کار د جدا مې ویل اول نټوله قصه کړې وي خو بس سوچم نو وکړي برا ما ویل ک ګړه بزا غوا میخه اوخ دا څومره سروي چي دي د دیو دغه او د سماته پښتو کې د نوم د سوران شان دینو دغه او د سماته دغه سټه پچی اوبو کې ولويږي چې لګي نه نجس کیږي کویا او کډيري نجس کیږي دا مسله خوش ولا وس چې کله دغوانا دغه شان د چلینا پیرال وشو دوخینه پیرال وشو او د دې پیو بدیلوخي کې بچو کینو به هدي کوم دغه حکم دی کلهږي تیوی غرزه و پي پاک دي او کډيري مینه دي پاکه به پي نه پاک شو دوا او کچري پي منګ راول وشل غاړي ته میخي به پکې پچول ویدل چیرته وارته ولا پکې به نبي ورا اداره چې ناپاک او بل را اداره چې لګو کې دام ناپاک کیږي نه او بډیرو کې ناپاکیږي مخ کې پشانو کې مې ده نه کوئی کېم کډيري ولويږي نجس د پيو بلوخي کې کله چې پیرالو شي ولويږي ډيري نجس او پيو لو خيري خيره او باغی ډيري ولويږي نجس او کوئی کې ولويږي او لګي پیرالو شي لوخي کې ولويږي لګي لو خيري خيره پيو باغی کې لګي ولوي هغه کې ولويږي او لګي تدري ولا صورتونه کې نه دی نجس خو په اخیری صورت کې راجح رائے ده چې بهر حال نجس کیږي کدی کی ضرورت نشته سر دی بګ دی کنه پوهه شولې کنه علامه شامی وایي ګوري وفي شات او چلی تبعر في المحلب چاغه پچو کې په محلب کې هغه لوخي د پيو کې بارت نیوایت و باری قالوا مولان ویلی يرمى البارت ويشرب اللبن دغه بار دی وګرځولې شو په دې وسکل شي تاسو رسې خدای رې په یو کې رنگ نه را پریخه ښا وجه سره لمکان ضرورت یا ضرورت دی په چلی کې خدا کارې خامخا
پچ کوي ونیما او ضرورت قاعده للضرورت اثر في تغيير حكم الاشياء دا اشیاء او احکاماتو کې تغییر راولي نه نجس راوستل ولا يعفى القليل في الاناء على ما قيل ودا بل صورت دی غدریم لوخه پروت دی باغی کې بې دی باغی کې ولوي دلوي افنه دی بکی قلیلم رسې کنه نو افنه دی لګی پچې هم پاغلوخي کې على ما قيل مولانا دغه شان ویلی ځکه ضرورت ورته نشته ونبي حنیفه رحم الله بدی کې امام سم نه روایت دی بدیلوخي کې انه کلبيري وېدام بشان د کوی دی په لګمانی نه پلیتیږي فی حق البارة والبارتين کې یو بچی یادوي خو ما ویل صحیح راي کوم یو د چې بلیتیږي ټول بده پوي شو دو باس دریم باس اوس مرغی چې دی مرغی د اغه دغه او د اسما د چې د بوبو کې وغورځي کی غټ بولی چې دی د بوبو کې وغورځيږي نجسی کیږي کنه وینه نجسی کیږي دلته استحسان به ضرورت دیکھا دا ټینکی دا مرغونه څوک ساتلی شي وګورئ فین وقع فيها کجری واقع شي په دغه کوی کی خرء الحمامي لغه غټ بول د حمام او العصفوريه د چرچنی لا يفسده وبن فاسدي امام شافعي رحم الله سوي بروغوري وي فاسدي یار او سر کې یو مسله د ټول اکبر متوجه شي ماته طعام سره طعام دا چې کله متغیر شي د دوه صورتې قاری څو یو دای چې متغیر شي او بدبی پکې پیدا شي او خراب شي لکه زمنګ او د سماته د چرګ او د سماته د غوا او د سماته طعام دی متغیر شو او بدبی پکې رااله نو دغه صورت کې دا شی نجسی دې سره وب وغیرہ نجسی کیږي دیم کوم شی چې طعام دی او متغیر شو متغیر نه پس هم پاک دی لکه شات لکه پای ناغه پاکی کو وو کو غرزي سنا پاکی نراولي خپل پاکی لنډه د توام چې متغیر شي څه صورت جوړيږي دوا یو نجس او بل پاک نو دا چې د امام شافعي رحم الله دلیل ته وسو کې دی هغه وای دا د کوتري او د چرچنې دا بول چي نسل کې توام دی خو متغیر شوی دی او متغیر شوی دی او که خېلې من بدبي پکې راغلي فساد تر راغلي فساد ته نو نجس ته نو څنګه چې د انسان د وګان وغي نو بو کې نجاست غورځي ګو نجس کیږي لہذا نجسي په دلیل پوه نه شولې ما ویل توام څو حالت تر وړي دوه وتا یو حالت کې نجسي او دا هم دغه حالت ولدي نو بو سنا پاک کیږي خلاف للشافعي رحم الله له دغه دلیل دار انه استحاله متغیر شل خوراک الى نتن وفساد بدوی وفساد فاشبه خرء الدجاجه چرګي غي بشان شو ولنا من د بار دلیل دا لګ برو غوري چې مسلمانانو په دې اجماع ده چې جماعتونه کې مسلمانان کوتري ساتي قرار جماعتونه کې څوک وته نو یلته مسجد نبوي کې دي اما حرم شریف کې دي ارزه کې حالانکه حکم داري چې جماعتونه تاسو پاک و ساتي او بهم کوتري خلک ساتي نه معلومیږي چې کوترو کم بول له باغې باندې جماعت نه ګند کیږي خیالم ده کنه نو که ګند کېدل به نه ساتل کنه وګورئ په دلیل پوه شولې یو طرف ته حکم دی جماعت پاک وساتئ انت هر بیتیا ابل طرف ته حکم ابل طرف ته اجازه ده د کوتر وساتلو نه به کې خامخا سم کوي بول کوي نو کدا بول نجس فل جماعت پاک پاتې کېدو نو معلومیږي نه دي نجس زکه پکې ساتل شي زکه پاک پاتې کیږي ولنا موږ د بار اجماع د مسلمانانو د اعلی اقتناء الحمامات په دې خبره باندې چې خلک ها کوتر ساتي فل مساجدو کې مع ورود الامر بتطهير یا سره د دینه چې امر وارد ده په دې خبره چې تاسو جماعتونه پاک کړئ امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تطيب دلته نه دې ذکر کړی دی چې خدای پاک شي باقی داغه دلیل څو چې توام دی او متغیر شو بدبی او فساد تا او دا نجسی د څه ویلو کنه مونږ وای د کوتري او د چرچنی دغه بول چی دا بدبی او فساد تا نه متغیر کی دا خو ماغه شانی بدبی نه کوي فاسد نه و استحالته اوریدل دغه توام لا الانتن دیته چې بدبی نه کوي الانتن رایحه اغبی اغبدبی نفاشبه الحمامه پوهیږي کنه دغه جواب کوي ها و استحالته او اوریدل د کوتري او د
چرچنی دغه کمبول دی هغه اولیدل کیږي غلا الانت رایحه بد بوی ته نه فاشبهانو مشابه شو د هم ای سره هم تورې خټې ته وای د تورې خټه چې وبو کې و سره بلیتی نه پوه شولې پی دا مثلا ختمه څلورمه وقوع بول ماکول اللحم فی البیر چې د کوم حیوان خوراک جایز دی لکه غوا او چیلې او ګډه او میخه او اوخه دغه شان نور چې څومره دي د هغه تشبول کچري وبو کې وګرځيږي کویا نجس کیږي کنه د امام محمد رحم الله رای دا د چي دا ماکول اللحم حیوانات تشبول چي دا پاکي پاک چا کپړو سره ولګي کپړې ور سره بیل مازه کیږي نه نه کوو کې وګرځيږي وبو ور سره نجس کیږي نه تاسو په شولې او د امام ابو یوسف رحم الله د شیخین رای دا ده چې ماکول اللحم حیواني او که غیر ماکول اللحم حیواني وي دي دا تشبول چې دي دا پلید دي نجس دي نه کوو کې وګرځيږي وبو ور سره نجس کیږي هم دا رای چې دا مفتا به ده وته وګورئ فین بالت فيها قبول وکي بدغه کوي کی شاتن شات صرف شات نه ده مراد لك ما ویل ماکول اللحم حیوان کا انوز حلما وکلو عند ابي حنيفه رحمه الله وابي يوسف رحمه الله رسلکی کې بو بټول پټولا امام محمد فرمای لا ينزح وببن رسلکی ها یو صورت کې غوي وبرو باسو هغه دا چې دا بول غالب شي بو معنی دا بول څه شي وبکم یو بول زيتي نه به دانه چې وبنجسي دي دا وجه نه ده بلکې به د بول حکم شو نو بول خو پاک دی خو مطهر نه دي نو به وب مطهر نه دي پاتې لکه موږ ویلو که تاسو سوچ وکړئ قسم می کړی و چې پاک شی د بو سره ملګری شي خلق شي موږ به ګورو دا پاک شی مایع دی او که جامد دی نو که مایع او به موږ له اعتبار دی چې اجزا د کم ډیر دي دلته دغه مسله ده نو که د اجزا په اعتبار سره د ماکول اللحم حیوان بول د بو زید شو نو دا نه چې وب نجس دي او پاکي دي خود مرده چې مطهر نه دي پاتې کنه مای مطلق نه دي وګورئ وقال امام محمد فرمای لا ينزح الا اذا غلب مگر دا چې دا بول غالب شي په وبو باندې فيخرج من ان يكون طهورا فيخرج اوزيد وبو من ان يكون طهورا د دې خبره نه چې پاکون کی دي نور پاکي واصله دلیل سره مولسب اصل دار او قاعده ان بول ما يؤكل لحمه بول ده هغه شي چې دغه غوخه خړل کیږي طاهرون عنده امام محمد رحم الله بنزمانه پاک دي ان بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عنده ما صاحبان شيخين بنزمانه نجس دي اصل دار بس شيخين او نجس وي کوي کی وګرځيږي کوي نجس امام محمد وي پاک دي نو کوي کی وګرځيږي نو بس پاک به دغه دلیل څه دی نبی له صلوات والسلام اور نیینو ته د اوخانو د بولو او د پيو د سکل حکم کړو که تاسو ځین کی تاسو ویلي دو عام په بیان کې اور نیین څه کسانو اته کسانو څه د اوکل قبيله او دري او څلور د ارینه قبيله یو ور سره د بلو او هغه مدینه ترال موږ مسلمانان اسلام راوړو بهلته ابو هوا په نامناسب رااله نبی له سلام د زکات کوم خانو بار د صدقې هغه ته ولېګل چې داغه بول وسکي داغه پي وسکي خبشي نه غول تلال خشو دوا څوکیدارانو یوې ملکو او یو تراو تختدلو مدینه ته خبر راوړو نبی اسلام کسان ور پسې کړل نو غیر اگیر کړل او به چراوړل الټا لاس په ته کټ کړل او به ول تاوده سیخونه په سترګو کې بتورې سلای راخ کله هم د سی پریخو او بس بدنور یمل کړي دي ته مسله ویلې کې دا حکم به رسو منسوخ شو امام محمد دلیل دا سینې چې نبی رسول الله او ته ویل اشربوا من ابوالها والبانها تاسو داغي ابوال او البان وسکي دا سیده کنه دا نو کدا بول نه پاکوي نبی به وته ویلې چې وسکي نو د بول او د لبنو یو حکم دی په یو ځکه یو شان د ذکر کړي ماتوب علی ذکر کړي دا حکم یو لہذا دواړه پاک پوه شو لکه کنه او د شیخانو دلیل دار چې نبی له سلام فرمای استنزهوا من البول بول نزان بچ ستي فإن عامه عذاب القبر منه قصه خدای ده کنه نو اوس متوجه شي
د دې حدیث د وجه نه دا ناسخ دی هغه منسوخ دی ختم شوی دی ناغه نبی علیہ السلام هغه ته اجازه ورکړو ټیک دا هغه کې صحیح خدا حدیث پر سوراله دی هغه حکم نسخ کړلو یا بکلا چا دام جواب کړی دی چې مخکینی خبره چې وکنه هغه صرف کافر د بارو نبی علیہ السلام ته الله مخذلو چې دغه شان دی یو هغه به تور دوا او دلته خو به تور دوا نه ده لکه صاحب د هدایم و هغه به تور دوا او الله په کوته به وحی خذلو چې د سی وکي د سی دوته وای چې د سی وکي وایي کنه او دلته کسان زین کی و مسله د منګه په اصول کې ذکر کو هغه دا چې موږ د حنابو منځماني عام غیر مخصوص منه البعض هم قطعي وي عام غیر مخصوص منه البعض سوي قطعي وي ولي ذکر اشربوا من ابوالها والبانها دا خاص ته دا څه ابوالها ضمیر راجي دی وخانو ته خاص والبانها او استنزهوا من البول الف لام بداخل لا څه عام دی او دا عامي ناسخ جوړ کو د چا لپاره خاص لپاره او قانون دا دی چې ناسخ با یا مساوی دا منسوخ سره یا به اعلی دا عام چې دی کنه دا ناسخ جوړ کو معلومیږي خاص سره سره مساوی نو خاص خو قطعی دی نو عام هم څه شو څه خبره پوه نه شوي دا ویل کنه وګورئ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين بشرب ابوال الابل والبانها امر کړو بس کلو د بولو د ایبلو د غید البانو ولو ما د شیخین دلیل قول د نبی له صلوات و سلام د استنزه من عن البول فان عامه عذاب القبر منه عام تور عذاب قبر د دی نه من غیر فصل داین دی ویلی چې دا ما یوکل لحمه بول دي ځان ته بچ کې او کړه غیر ما یوکل لحمه دی المطلق یجري على اطلاقه ولانه يستحيل اقیدی تو بس لاړه خبره من ویلی طعام چې شراب سکل چې دی کدا چیرته متغیر شي او بدبی پکې فاسد جوړ شي نه به سي نجسي او د حیوانات ماکول اللحم دغه بول چې دی دا هم بدل شوی چاته نجس بدبی او فساد لہذا دا بچوي نجس وي ولانه يستحيل اغدا چې متغیر شوی دی دغه بولی الى نتن و فساد انت فصار كبول ما تبدا شي لك بول د ما هغه حیوانو لا یکل لحمه هغه کې تم وی چی کوئی ته غرزيږي کویا نجس کیږي نو دی کې بموي خنو هغه جواب څه کې او تعویل ما روا او تعویل هغه حدیث کوم چې امام محمد روایت کړو انه عرف اغدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته لګیدل وا شفاءهم د خلکو د شفاء وحیا په اعتبار د وحی چې د خلکو په دغه کې شفاء ده وحی بدو موږ ته خود وحی پته نه لګي موږ باندې وحی نه کیږي چې موږ ته پته به وحی ولګي چې دا شی صحیح دی فمن ذبح حنیفه رحمه الله وسلکو غره برا وسی وقاعده ذکر کیدا د حضر بحث مسله ذکر کیدا د حضر بحث ته خو بس خلک کوئی خبرو بسي خبر راځي نو دلته ذکر کوي ټول بر وګورئ دغه سړي ته وګد شک نه خجی د ماکول اللحم کم حیوانات دي ماکول اللحم حیوانات چې کم دي د اغه بول بطور دوايي استعمال ولې شي کنه استعمال ولې شي کنه نو امام سے ویني شي امام محمد رحم الله هو تپاک وي هغه وي شي دا هو پاک دي نو امام ابو یوسف رحم الله وای چې کله ضرورت ته مثبت تور دوايي استعمال ولې شي امام مالک رحم الله مطلقاً صحیح غني دا د چا خبره موږ وکړه د ما یوکل لحمه حیوانات بولو دي کې وبله مسله ده کوم شي چې حرام وي حرام اوغه سړی به تور دوايي استعمال ولې شي کنه راځي درست ویم ثم عند ابي حنيفه رحمه الله لا يحل شربه للتداوي حلال نه دي د اسکل د پاره د دوايي لانه لا يتيقن بالشفاء ځکه یقین نشته په شفا بده کی چې دې کې شفا د یقین به نشته ځکه حدیث پاک کې راځي حرام شي الله شفا نه دی فلا يورد عن الحرمه اعراض بد حرمت نه کیږي نو چې حرام شي استعماله بیننو وعند ابي يوسف رحم الله يحل حلال بتور تداوي هذا تداوي غير نه دي سي وجه للقصه قسم كثير شول کنه دونيينو وعند محمد رحم الله يحل للتداوي وغيره وجه لطهارته عنده دغبنس خدا پاک دي وسرا شي وليس ما ویلو دا خود ماکول اللحم حیوان د بولو مسله ودا پرې دي کې خدای اختلاف وتیر شو
امام صاحب د امام ابو یوسف رحم الله قول فکه مفتا به د دوايي مسله بل مسله حرام اشیاء دي او هغه به تور دوايي استعمالولای شي کنه نظم د امام صاحب راي به زړه په زړه ده چې نشي استعمالولای خو راځي لکه شان خبر تقسیم وکم صورتونه جوړ کوم حرام اشیاء دي قدا استعمال نشي سړی مري او که استعمال شي د مرګ نه بچ کیږي د ټول اتفاق دی بطور دوايي او که بطور خوراکي او که بطور اسکاک وی استعمال ولای شي مطلب د تند نه مري او د حیوانات بول دي نه رسي او که د لوګي نه مري د خنزیر غوخه ده مردار ده خړلې شي که د مرض نه مري کداغه د حرام حیوان حرام اشیاء بطور حیوان بطور دوا استعمال نه کې د مرض نمرې ټول اتفاق دي استعمال ولې شي الا مضطررتم الیه الضرورات تبيح المحظورات او کچری مرې نه خودم رده چې مرض دي زر نه کیږي یعنی وګديږي او یا وګديږي نه خدا د درد زیاتیږي یا د کم قرار دی دا غټیږي نه به حرام اشیاء سره علاج کولای شي کنه نبیم د امام صاحب رحم الله راي اما غره کوم چې دی رسول نه شي کولای مرګ نه چې بچکیږي ټیک د خاصي زرخه کېږي د دې لپاره کې درخه کېږي د دې لپاره زخم راغون شي د دې لپاره حرام اشیاء من علاج کې امام صاحب وي نه شي کولای امام ابو یوسف رحم الله امام مالک رحم الله وي مطلقاً یې کولای شي امام ابو یوسف رحم الله وي توجه د درې شرایط دي کدای به کولای شي یو حلال اشیاء د علاج نه کاغی به نشي دویم غالب ګماندای چې بده سره بخشي کاسه شک دې کې دې چې دې سره خشمه به نشي دریم یو ماهره او دیندار ډاکټر دته وی چې استعمال کا الی شي کني به نشي او دا د امام ابو یوسف رحم الله راي چې دا علماء مفتابی ګرځولې دا علامه زیلعی هم د دې بیان کړی دی تاسو راسي بس به کو نو نه کیږي څه مسله می وی وای هو رسوبه د پوس نه کوي